نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون پنځم درس ته په مسله د فټکی شریف کې چې پاغي باندې مخکې څلور درسونه وکړل شو، متعدد روایت پاغي باندې پیش شو چې ثبوت پکې د نبی اسلام نه صحابه کرامو نه تابعین وشو. په دغه سلسله کې چې بل روایت مونږ پیش کوو هغه د معجم الکبیر د امام طبرانی رحمت الله علیه دی، هغه جلد 4 صفحه 173 ده. او باب الخاء و باب الخاء کې بیا رياح بن الحارث عن ابي ايوب په دغه روایت باندې په دغه باب کې بیا ویلي دي. روایت راوړل دی او ګد روایت ته هم دغه رياح بن حارث روایت ته د فرمای قال كنا قعودا مع علي رضي الله تعالى عنه. د فرمای موږ ناسو د علي زان حضره فجاء ركب من الانصار عليهم العمائم، د انصار یو ډله رااله چې پایبر پټکیو. نو ګوره د دې بیا وروسته نور روایت دغه کړی چې په قالو السلام علیک یا مولانا، مطار السلام ای زموږ مولا. بیا علی زانو تو فرمایل چې څنګه تاسو مولا یم؟ بیا دغه جواب ورکړ چې سمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې من كنت مولاه فعلي مولاه، د چا چې مولا زره چا مولا یم نو دغه علی مولا دی. بهرحال روایت وروسته وکړه کړه، خو زموږ مقصد صرف دې دی چې وای موږ کېناستو د علی رضوان حسره او یو ډله د انصار او فراله علیهم العمائم چې پاوی باندې پټکی په سر کړو دا دام صحابه کرام. بل روایت مصنف ابن ابي شيبه راوړی دی په کتاب اللباس و زینت کې فصل فی العمام صوت کې. دی فرمای دا اسماعیل بن ابي خالد روایت قال رايت على الاسود عمامه سوداء، حضرت اسود رضی الله عنه ویلو چې تور پټکی وهله. بل روایت هم په دغه باب کې راوړی دی چې دا روایت عبد الرحمن عن عبد الواحد بن ايمن ده قال رايت على بن حنفيه عمامه سوداء، فعلي بن الحنفيه ولدو چې تور پټکی وهله. دا رنګ بل روایت په دغه باب کې راوړي خود دین اوس باب بدل کو. دا باب چې کوم د کتاب اللباس و زینت ته خو کتاب فصل لبیا په فصل فی لبس العمائم البيض چې سپین پټ کې ثبوت کی. مخکې تور پټ کې ثبوت شو، اوس د سپین پټ کې ثبوت نه کیږي. خو دې ټولو نه ثابتې کې زموږ مدعا چې د خلکو پټ کې والے دی او بهتر پټ کې رنگ چې کوم دی هغه بیا سپین دی. دا روایت راوړي قال رأيت على الشعبي عمامة بيضاء على الشعبي عمامة بيضاء. حسن بن صالح د خپل پلان روایت کوي چې فرمایي ما ولید په شعبي رضی الله عنه باندې چې د سپین پټکی والو قد ارخوا طرفها او غفټکی غ شمله چې کم دی شاته طرف ته اچولې و. ګوره دا د سپین پټکی ثبوت شو او د سپین پټکی سره سره ثبوت د مطلق پټکی شو چې هغه تابعین وهله دي. بل روایت راوړي مصنف ابن شیبه هم په دقه باب کې چې دا روایت د حدثنا اسماعیل بن عبد الملك قال رايت على سعيد بن جبير عمامه بيضاء، ما ولدو په سعيد بن جبير باندې سپین پټکی. نو ګوره سعيد بن جبير نام تابعی دی، ګوره د تابعین او صحابه کرامو نه د نبی اسلام ثابت شو چې پټکی وهلی دي او د ثبوت چې کوم دی هغه د امامه البيض د سپین پټکی چې کوم دی هغه ترنه وشو. غریب بل روایت چې موږ راوړو هغه د سیر اعلام النبلاء دی. په سیر اعلام النبلاء کې چې کله تاسو ترجمه د عکرمه ابو عبد الله القرشي مولاهم وګوري نو د عکرمه په ترجمه کې چې کوم دی امام زهبي رحمت الله علیه لیکلي په سیر اعلام النبلاء کې چې عبد الحمید بن بهرام فرمای رايت عكرمه ابيض اللحيه، عكرمه ميلو چې سپینه ګیره وا عليه امامه بيضاء او سپین پټکی والو طرفها بين كتفيه او دوړ شاملو چې کوم دي دوړو ګو فمنس کې شامله کته اچولې وا. او بیا په اخر کې په فرمای وردا او ابيض او صادر هم چې کوم دي سپینو نور پټکیم سپینو صادر هم چې کوم دي هغه سپین په سر کړه و د عكرمه او دا عكرمه رضی الله عنه چې کوم دي دا تابعی دي. نو د تابعینو نه د صحابه کرامو نه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا خبره چې کوم دی ثابت شولا چې دی مبارکانو غا پټکی په سر کړی دي. دا رنګ بل روایت چې موږ ذکر کوو هغه د مولا علی قاری د مجموع رسائل حواله ده چې جلد داغه څلورم دی او صفحه 215 ده. پای کې د روایت راوړي نبی سم فرمایي ان الله اکرم هذه الامه بالعمائم، الله تبارک تعالی دی امت له شرافت ورکړ او عزت ورکړ په پټکو سره. نو الله تعالی خو شرافت ورکو دی امت ته
او عزت او تور کو پټکو خو چې اوس خو څوک په سر کی کنه او پټکی چې کوم ده هغه گزار نه کی کنه لکه څنګه چې د دې زماني خلکو گزارلی دي. بل روایت هم په دغه مجموع رسائل کې راوړل جلد 4 صفحه 218 کې د فرمای العمائم وقار للمؤمنین. الله نبی سم فرمای چې فټکی فسرو د مسلمان لپاره وقار دی وعز للحرب او عزت د جنگ په حالاتو کې. فاذا وضعت العرب عمائمها عرب یا غیر عرب شي دی خپل پټکی لر کړل وضعت عزها دی خپل عزت لرک. لکه نن سبا چې د عربو خلک تاسو وګورئ د عربو علما چې دي عوام دی او پټکی لر کړی دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په پیشنګوئی چې کم دا دی په حق کې نن سبا ده. بل روایت راوړی دی چې العمائم تجان العرب پټکی چې کم دی دا د عربو تاج دی. فاذا وضع العمائم هر کله چې دی خپل پټکی لر کړل وضعوا عزهم دی خپل عزت چې کم دی هغه لر کړو. ګورې دې تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پټکی ته چې کم دی عزت ویلې شرافت ورته ویلې دی دا په سرول پکار دی دا چې کم دی لر کولو نه دی پکار. د دین هم هغه ثبوت بیان ښکار دی چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د پټکی موږ تاسو ته چې کم دی ترغیب را کړی دی. اخیره خبره چې کو نور په دې باب کې ډیر روایت ته موږ پکې سچن پیش کړل. مولا علی قاری کې پوره رساله لیکلې ده هغه پوره رساله بیانول ډیر مشکل کار دی. اخیره خبره چې کم کو هغه دا چې بعضی خلک د سنتیت نه انکار کوي. دغه لپاره موږ سچن حواله پیش کړلې چې پای کې تصریح راغلی و چې نبی اسلام په یو حدیث کې هم ویل چې دا تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي. یا ابن عمر سره چې کوم دی هغه تاسو شو هغه مو فرمایل چې دا نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي. نو په دې سنتیت ته پټکی باندې چې کوم دی دوه حواله موږ مخکې پیش کړلې او څچن حواله په وس پیش کو. یو حواله په دې چې موږ پیش کو هغه پتاوی ردوه کې اعلی حضرت سے براوړی دي. اعلی حضرت پتاوی ردویه په پتاوی ردویه جلد نمبر 6 او صفحه 208 او 209 پای کې دي لیکلي دي چې امامه سنت متواتره ہے. امامه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا سنت متواتره ده. نو چې سنت متواتره شوله نو دا تواتر د څنګه وای د ځان نه خو دا تواتر دسی وای کنه چې ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم نه متواتر راغلی دی. او بیا په دې صفحه 209 کې وای چې دا امامه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی سنت لازمه دائمه ہے. دا سنت دائمه او لازمه دی. نو دائمه او مستمره یو معنا شول چې نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او لازمه ورته ویلي دي. نو لازم په معنا د سنت موکد سره واخله کنه یا کم از کم سنت سره دي شي. نو لہذا لازم شو نو چې لازم شو خو سنت ش کنه او سنت ورته په صراحتا نیمه امامه سنت دائمه لازمه ہے. ګوره سنت ورسوي وي سنت سره دویم قید لګي د دائم لګي او دریم قید سره لګي هغه د لازم لګي. دا دریم حواله شو په دی باندې چې پټکې سرول چې کوم دی هغه نبی اسلام سنت دي. دوه حواله مخکې پیش کړو یو د مرزانو چې کوم تاسو شو یو د حدیثو د مجموع الاوسط د طبرانی کې چې کوم راغلی چې نبی اسلام خپل ویلو دا تاسو نبی سنت دي. درې حواله شوي. څلورم حواله چې موږ خاص او خاص په دی باندې پیش کوو هغه د مواهب الدنیا د شیخ ابراهیم البجوری دا چې دا د امام ترمذی په شمایل باندې کېدل لري البته چې کوم حدیث ته دغه راځي د فټکی باره کې کوم باب لګولې ده پای باندې فرمای الامامه سنت مؤکده محفوظه. امامه سنت مؤکده ده لم يتركها الصلحاء دا صلحاء نیکانو فاکانو نه د پرې خدای په سر کړي دي. د څلورم حواله شو. پنځمه حواله مته مولوی صاحب هغه کتاب لیکلی دی اتمام الحجه على اثبات الامامه غالبا په دینوم باندې دی ما سره شته او اوس مې دې ټایم کې چې کم درانه وړو توالت نازمیږي او داشته خبرې چې کم دی هغه بکافي شي د یو مسلمان منصف انسان د پاره. نو پای کې هغه چې کم دی پټکی ته سنت مؤکده ویلي دي او ډېرې حوالې په هغې باندې چې کوم دی راجمع کړي دي. لہذا دا د مسلمان منصف انسان دپاره کافي دي. په دې باندې نور هم ډېر شی چې کوم دی مسره حواله جات دي او په دې شته موقع په مناسبت باندې چې کوم دی دا کافي وه. چاته پکې کوم شک و شبهی الله تعالی دې په دې دومره احادیثو په اورېدو باندې هغه وباسي او الله دې ورته حل کړي. اخر کې موږ د بعضې فقهای کرامو عبارات راوړو چې هغې نه هم ثبوت په پټکي کېږي
او یو حواله پیش کړي د خلک چې پای کې په قول کړي دي والمستحب ان يصلي الرجل بثلاثه اصواب قميص وازار وعمامه. دغه خلکو دا ګومان کړی چې په قاو فرمای چې سړی په درو کپړو کې مونږ کوي دا له مستحب دي چې یو قمیص ته یو پرتوګ دی یو پټکی دی کنه. دا بحر الرایق په جلیک صفحه 468 کې راوړی دي. نو د دې عبارت مقصد دا دی چې دا درې کپړې چې په جمع باندې په دې جمع باندې مونږ کول پکې مستحب دي نه یوازې ځکه یوازې چې کوم دی پرتوګ چې ستانه او عورت ښکارای بیا خو مونږ نه کیږي کنه. یوازې پرتوګ چې کوم دی غسل دا خو فرض دي کنه عورت پټول دي کنه دا فرض نشو نه یوازې حکمونه جدا دي. یعنی یوازې د پرتوګ په سرولو غسل حکم جدا دی د قمیص غسل حکم جدا دی د عمامه هغه حکم جدا دی خو مجموعي تور چې د درې راغونډ شي بیا مستحب دي. یوازې حکم څه شي دی جدا دی. د ازار حکم یې دویل شغه فرض دی او د عمامه حکم چې کم دی د کتابونو په حواله باندې هغه سنت دی. بل حواله چې موږ راوړو چې صراحتا په کتاب مدعا زموږ استاد ثابتېږي چې څوک د پټکی وس لري او پټکی نه پسري نو دا مونږ مکروه دی. د فرمای علامہ فتاوی هندیا جلد نمبر 1 صفحه 106 کې راوړی دي. فتاوی هندیا چې مشهور دی په فتاوی عالمگیری سره فتاوی عالمگیریه جلد نمبر 1 صفحه 106 پای کې راوړي وتکره الصلاه حاسرا راسه مکروه دی مونږ د دې انسان چې هغه سر تور سر مونږ کوي اذا كان يجد العمامه هر کله چې د پټکې امید پټکی وسی چې د پټکی وسی او بیا هم پټکې نه پسره په مانځ کې نو فتاوی هندیو له تو ورکړه چې د دې سړي مونږ هغه بیا مکروه دی. وقد فعل ذلك تکاسلا او تهاونا بالصلاه کدا کار تکاسلا سستی د وجه نه کړي د سستی د وجه نه کړي سستی بیا چې کم دی د مونږ سکیږي هغه بیا کروه دی. ولا باس به اذا فعله تذللا وخشوعا ها کم صوفي کرام اولیاء کرام او په سر تور سر مونږ کوي خدای الله نه یره پکې خشوع به راځي بیا پکې سباق نشته دی. بل هو حسن كذا في الذخيره بلکې دا بیا چې کم دی حسن او خکار دی. دغه رنګي دا عبارت چې ما کم ذکر کو دا شامیم ذکر کړه په جلد 2 صفحه 419 باندې هغه کې د پټکی د لپس کم نه نشته ده خو نور داسې ویلي چې سرتور سرموز کول دا مکروه دي. او بعینه دا عبارت چې کم د قاضی خان جلد نمبر 1 صفحه 124 کې مشته هغه کې د پټکی خبره پکې ده چې سړی پټکی مومي او بیا هم چې کم د پټکی سره موز نه کوي نو بغیر د پټکی نه د سړي موز کول چې کم ده هغه بیا مکروه دي. د دې ټولو خبرو نو جوړ او خلاصه دارو وتله چې پټکی د نبی له صلوات والسلام سنت ته هغه سنت ته موږ حواله پیش کړې او پټکی د صحابو نو ثبوت دغه شته دي هغه حواله موږ پیش کړې د تابعینو نه تبع تابعینو دغه حواله موږ پیش کړلې. فقهای کرام عبارت مو ذکر کړل چې بغیر پټکی نه موږ کول چې سړی پټکی مومي وسی کېږي نو مکروه ده. دغه رنګي دا خبره موږ واضح کړه چې پټکی شمله دا کم طرف باندې چولې شي نو موږ ذکر کړ چې شاته چولې کېږي د دوه په منځ کې دا موږ ویل چې پټکی شمله به سمري نو د پټکی شمله چې کوم ده هغه به څلور ګوتی یا زیات نه چې کوم د شرعي غصب دینه وسوا کول نشي کني کوم بیا چې کوم د اسبال راځي او اسبال چې کوم دی بیا ناروا دی مکروه دی. او 15 حواله موږ په سنتیت ته پټکی ذکر او شپږم حواله په سنتیت ته پټکی باندې کوم دی غره تر یاد شولا نور ډیر شه حواله دي سره هغه دی وخت کې ذهن نه می وتلی دی بل دا چې درس پیډی روب دیږي هغه د حقانی یو مولوی صاحب دی د مفتی فرید شاګرد دی او د پیر سباق باباجي صاحب چې کوم دی دغه خلیفہ مجاز دی عبدالوهاب نومي غالبا هغه رساله لیکلی دا فضائل امامه په نوم باندې او په 2-3 صفحو کې چې کوم دی هغه امامه ته او پټکی ته سنت ویلې دي. نو 15 حواله مخکې شوي او 2-3 صفحې په 2-3 ځګونو کې دا خبره کړې ده سنت دایمه مستمره یو ته ویلې ده په 2-3 ځګونو کې چې 3 حواله سره هغه جن اته حواله شوي دا اته حواله د پټکی په سنتیت باندې چې پټکی سنت ته او دا نور حواله چې کوم شوي دا موږ په دې باندې پیش کړی چې پټکی ثبوت هغه دغه نبی رسول الله صحابه کرام تابعین او دغه علما کرام چې کوم دي هغه شوی دي افکار دي. الله تعالی دې دا څومره بیان چې موږ وکړو د خلکو د اصلاح ذریعہ دی الله تعالی وګرځي موږ تاسو ته په الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د شر او د فساد ذریعہ دی الله تعالی نه ګرځي شاده زړه بداوي او د بداوي ذریعہ الله نه ګرځي الله د دې خلکو د هدایت ذریعہ وګرځي الله دې په خپل درگاه لای کې قبول منظور وګرځي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله.